ریاست بهلي چې دا ریاست ذمہداري ده که ریاست د خپل ذمہداري نشي پوره کولی جو بیا د ریاست زمونږ نه قلار شو مونږ به د ریاست نه قلار شو د دې ګیمن نواله او د منګلوره پورې دا مال په ټیکره کې جو زه ورته د کرش وټې کوم او د دې خلکو د هر څه به محفوظ پاتې شي د ګیمن نواله د منګلوره پورې. اعلی شو نو موږ مټایانې ویشلې موږ وی زموږ د علاقې وزیر اعلی راغی کله چې هوتي صاحب راغلی نو هغه مردان وغیره هر څه سیټ کړو زموږ دا چې راغی نه خالص مټې لیدل د مټې په غرونو کې روډونه تللی دي او ولې تللی دي او نور یې هم منظورې زموږ دې طرف ته یو سکیم هم نشته میګا پراجیکټ هم نشته هېڅ هم نشته او موږ ورته داسې ښکارو لکه د مایرې مور زامن نور چې د دوی په دې کور کې څه وو هغه ټول لو شوي دي زموږ دا کوټې د پیلر دا څه تاسو د کورونه دا ټولې وړلي نو ریاض دی رباندې اوسېدو د مټې د وزیر اعلی نه دا خواست کوو چې د خواځخیلې ته هم لږ پام وکړه او موږ طرف ته لږ د رحم نظر وکړه موږ ته دا وټه د ټیکدارۍ نه راواله او د علمګنجه پورې ګاشکوړه پورې څونه چې هغه غځېدل لا دونه دا موږ ته وغځوه نو زموږ د ځمکې د هر څه به السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو ملګرو ستاسو ورور افتخار احمد یم امید ساتم چې ټول بخیر د خیره ګرانو کتونکو پروګرام تاسو ګورئ زما فرض 2022 کې چې کوم سیلاب راغلی دی یقینا ډېر زیات نقصانات یې کړي دي تیار فصلونه د هغې سره سره د خلکو د سر نه هغه چت چې کوم دی نو هغې هم لرې کړی دی تاسو چې زما سره په کیمره کې کوم خلک یې نه دا په دې کور کې پاتې کېدونکي خلک وو چې دوی په دغه ټیم کې صرف د دې ځنه خپل هغه څاروي چې کوم دي هغې مطلب پرانستي دي هغې ځغلولي دي او خپل سرونه یې ترې ویستي دي دغه څادرې ترې په اوږه کړي دي وتې دي او واپسۍ کې دوی د ځان سره د دې نه هېڅ هم داسې د ضرورت هغه څه نه دي وړي ګرانو کتونکو د سوات سیمه ګاشکول د سیند په غاړه رامیلا یادېږي په هغې کې موجود یم څه فوټیج تاسو به کتلي هم او څه موږ تاسو ته ښایو هم خو بس یوه ګیله د دغه خلکو په زړونو کې ده چې حکومت وخت د دغه خلکو سره هېڅ قسم څه تعاون ونه کړو دومره فنډونه رالو دومره ریلیف میلاویږي دومره څه کېږي خو نن دغه خلک د دوی دغه وینا ده چې هېڅ قسم زموږ سره چا تعاون نه دی کړی حکومت وخت نه زموږ تپوس وکړو نه تر اوسه پورې دغه 40 45 50 ورځې د دغه سیلاب ووتې تر د نننۍ ورځې پورې د دوی هېڅ قسم څه تعاون ونه کړی شو د دوی دغه غوښتنه ده چې دا سیند تعین دي وشي موږ ته د سیند چې کوم ځای دی هغه دې په نښه شي او موږ ته د پختګي وټې وشي چې دغه زموږ بچاو شي که نه ډېره زر ده چې په روان ټیم کې دغه سیلاب به بیا دغه ګاشکول ته نښلي او نقصان به کوي د دغه خلکو خبرې اترې د تاثرات ستاسو سره شریک کوم زموږ سره اوسئ دا زموږ کوټې دي چې دې کوټو کې زموږ دا نیکان اوسېدو د دوی پکې ټوله کډه لکه سامان څاروي هر ځای پکې وو شپې په 3 بجې باندې ماته د مدین مې یو کس ټلیفون وکړو زما ملګری و چې لکه سیلاب ډېر تیز راغی او ته خپلو نیکانو غور وکړه لکه د خپل نیکان د دې علاقې نه لکه د خپلو کوټو نه وباسه سیلاب ډېر زیات دی نو ما د شپې په 3 بجې باندې ته رینګ وکړو دوی صرف خپل څادرې په اوږه خوځي او خپل څاروي شړلي نه خو هغه لکۍ یې نیولې د هغې سره په دې اوبو کې پورې وتې دي رامیلۍ طرف ته او خپل څاروي ویستې خپل بنیادم یې ویستې
نور چې د دوی په دې کور کې څه وو هغه ټول لو شوي دي زموږ دا کوټې د پیلرې دا څه تاسو دا کورونه دا ټولې وړلي ریاض دی د باندې اوسېدونکی ما د دې ځمکې مالک یم څه حکومتي اهلکار وغیره هېڅوک هم نه دي راغلي په دې کې اګریکلچر والا اریګیشن والا یا ضلعي او صوبایي یو کس هم نه دی راغلی چې زمونږ د دې زمیندارو سره په دې سخته کې په دې کې د دوی ریلیف ورکړی وی څه تسلي ورکړی وی څه دغه ورکړی وی او زمونږ خو د کې پي کې د وزیر اعلی نه هم دا غټه ګیله ده چې هغه په خپل ټایم کې د پورې غاړې د بیداري نه والا و هغه بریمه پورې سراسري وټه منظوره کړې ده او زمونږ دې طرف ته که دا په وخت شوی وی نو چېرته به هم د دې دا په کروړاو نقصان وشو د دې دغه نه والا ګیمن نه والا تر د علمګنجه پورې دا د خلکو د دې غریبانانو ټول فصلونه وغیره وړې شوي دي باغات او هر څه خراب کړي دي او دا د دې د وجې چې موږ ته وټه نه شو که به ګیمن کې موږ ته د هغې شان د سراسري وټه شوی وی زموږ نه به سیند تمبېدلی خو موږ ته مخکینو وخت کې ډاکټر صاحب دغه یو دوه وټې کړې وي هغې هم دونه کار کړی دی چې د ګاشکول دا کلی نه دی وړی هغې دونه دا که نه فصلونه وړي شوي دي خو ګاشکول که دا نه وی نو ګاشکول کلی به هم وړی نو موږ د مټې د وزیر اعلی نه دا خواست کوو چې د خواځخیلې ته هم لږ پام وکړه او موږ طرف ته لږ د رحم نظر وکړه موږ ته دا وټه د ګیمن نه راواله تر د ګیمن نه چې د ټیکدارۍ نه راواله او د علمګنجه پورې ګاشکوړه پورې څونه چې هغه غځېدل لا دونه دا موږ ته وغځوه نو زموږ د ځمکې د هر څه به دغه شي تحفظ باندې پاتې شي وزیر اعلی شو نو موږ مټایانې ویشلې موږ وی زموږ د علاقې وزیر اعلی راغی اوس به موږ باندې هر څه راځه کېږي کله چې هوتي صاحب راغلی نو هغه مردان وغیره هر څه سیټ کړي زمونږ دا چې راغی نه خالص مټې لیدل د مټې په غرونو کې روډونه تللي دي او ولې تللي دي او نور یو لم منظوره زمونږ دې طرف ته یو سکیم هم نشته میګا پراجیکټ هم نشته هېڅ هم نشته او موږ ورته داسې ښکارو لکه د مایرې مور زامن مټه ورته کې پي کې ښکاري او زمونږ دا ورته بس غیر ښکاري نو موږ هغه ته سوال کوو چې ته موږ ته لوکړې د رحم په نظر وګوره زموږ دې طرف ته راشه چې زموږ د خلکو باندې څه تیر شوي دي څومره نقصانات یې شوي دي تاسو مهرباني وکړئ د کې پي کې ګورنمنټ ته د صوبایي حکومت ته ټولو ته زموږ دا خواست دی چې تاسو راشئ زموږ د خلکو سره د زموږ د غریبو زمیندارو سره تاسو تعاون کوئ زما نوم فضل رحمان دی زه د خوځخیلې برګ کلي اوسېدونکی یم او کم ټیم چې دا سیلاب راغلی د دې څه تقریبا 45-50 ورځې وشوې موږ دا غوږې ښودی چېرې اوس به څوک راشي زموږ تپوس به وکړي اوس به راشي حتی کې چې 45-50 ورځې وشو خو زموږ چا تپوس نه دی کړی په دې طرف څوک نه دي راغلي د دې ټولو نه بعد کې زه دا دغه کوم چې زما بذاتي خود 124 کنال باندې تیار فصل 1500 څټې شوله 1500 څټې شوله چې په هغې کې 300 زما او 200 زما د 14 کاشکارانو دغه دا تیار فصل وړلی شو دی خو د دې ساعته پورې نه موږ وروره یو محکمې وال نه دی لیدلی چې راغلی یا زموږ تپوس کړلی یا څه بل څه کړلي دې نه بعد کې زه دا عرض کومه چې دا دریای سوات چې دی نه د خپله رقبه پرېښی دی دی راغلی زموږ د ریکارډ په ځمکو بهیږي حکومت وخت ته آفتاب خان ته ډاکټر حیدر ته بادر خان ته حتی کې چې سردار خان وزیر الله ته زموږ دا خواست دی چې راشي وروره دا سیند خپل ځای ته کړي او موږ له د وټو منظوري وکړي ریاست بهلي چې دا ریاست ذمهداري ده که ریاست دا خپله ذمهداري نشي پوره کولی جو بیا د ریاست زموږ نه قلار شو موږ به د ریاست نه قلار شو د دې ګیمن نه والا او د موږ له وره پورې دا ماله په ټیکه راکړي جو زه ورته د کرش وټې کومه او د دې خلکو دا هر څه به محفوظ پاتې شي د ګیمن نه والا د موږ له وره پورې خب یعنې مضبوط جال به وله وکړم مضبوط جال د دې نه چې کوم باجري راوځي دا د یربونو روپو نه ده د دې نه چې کومه شګه راوځي دا د یربونو روپو نه ده که ریاست دغه ذمهداري خپله نه پوره کوي او موږ بهالۍ طرف ته قدم نه چوتئ نه بیا داسې وکړي ریاست جو زموږ نه دی قلار شو موږ به د ریاست نه قلار شو د دې ګیمن نه والو د موږ له وره پورې جو دا د ماله په ټیکه راکړي موږ د خپل وروڼه به راغونډ شو دا 3 4 5 شپږ اته کلي یو جو وټې به هم وکړو دا شګې باجرانې به ورکړو جو دغه روپو باندې به دغه وکړو
دې نه بعد کې زه دا دغه کومه چې د بیدرۍ نه راواله او د بریمه پورې دا سراسر یو وټه شو د سیلاب راځي د سن 2010 سیلاب هم راغلی او د موجوده سیلاب هم راغی ښځه له په هغه ځای کې نه ځای کېږي او دلته ورور راشي زموږ تیار فصلونه چې نن زما 9 کروڑ روپۍ تیار فصل یې وړلی بحالي جدا خبره ده دا ټیکټرې ته یې دا ټیکټرې لګیا دي دا په ما پسې 35,000 روپۍ ورځ چړاو ده دا ستا د مخې دا 2 ټیکټرې لګیا دي 35,000 روپۍ ورځ او 70,000 روپۍ ورځ دا په ما پسې چړاو ده دا وارې کوي ولې دا وارې خو زه کومه خو زما خوړه پړه کې نشته سین خو راغلی زما د ریکارډ په ځمکو بهیږي ریکارډ په ځمکو بهیږي پکار ده د حکومت له ریاست له دا پکار ده چې ریلې وشو رسک وشو ټیک شو نه اوس بهالۍ طرف ته قدم چوتول دي نو بهالۍ طرف ته قدم دا ده چې را دي شي دا سیند خپل منځ ته کي د هغې نه بعد کې چې کوم دی سیند چې خپل ځای ته شي بیا د موږ تروره وټي وکړي څنګه سراسر وټه چې د بیدرۍ نه د بریمه پورې شو ده دغه شانتې وټه دې موږ ته وکړي اخر ریاست د څه ذمہداریانې په سر شته او که نشته چې وزیر اعلی محمود خان پکار دا ده چې وزیر اعلی محمود خان یوازې د مټې وزیر اعلی نه دی چې دغه د مندور په غره کې روډونه وروره ککرۍ ته ورسېدو دا سیند وکړي چې یاره راغله ګیمن نه 1900 د ګاشکوړه پورې دا چې کوم دی په منځ کې او دې حدود باندې کوم چې موږ پټوار هم ذکر په هغه کې موږ ته وټه وشي او باټې راغ نه خو چې کوم نه دا چې کوم نه دغه وکړي دا اخو وټه وهي او سیند منځ ته کې موږ دې ته اپیل کوو چې یاره زموږ نه دا سیند بل طرف ته وړی زموږ ته ونه شوي دي باغچې زما چې کوم نه باغچې وړي دي شولې وړي دي په دې کې چې کوم نه جوار او شولې دنیا تاونه راله کړلی او خپل کار کوي خو بیا هم چې کوم نه زموږ د خلکو ډېر ذمهدارانو ډېر خلکو رزق پکې لګېدلی او له ډېرو خلکو رزق پکې لګېدلی نو زه خلکو ته حکومت ته اپیل کوم او چې چا په لاس کې کار چې ولګي دا سیند په منځ کې وټې راله وکړي او موږ جو خامخا د ملک اوسېدونکو د هغو سره حق دی پوه شوې هر د صوبایي حکومت یا مرکزي حکومت ته طرفه